ورکړي د کرکټ فائدہ نشتا سیوا د نقصاناتو وخای دینی کما فائدہ ده د مسلمان چې کم میشن دی د مسلمان په اسلام کې د کرکټ سره څومره ترقی راځي څومره فائدہ ده پکې نقصانات شتا فائدې نشتا کفر دنیا نه پاکستان کرکټ وګټي پرب مې د قسمی کو یو نیکی سیوا کیږي چې د پورا دنیا نه پاکستان کرکټ وګټلو نو سبا ملاو شي الله به خوشاله شي پیغمبر به خوشاله شي سبا ملاو شي دا زه تاسو ته د زړه د درد خبرې کوم خیر دې ځان سره ریکارډ کراولې وې ساتي نقصانات شته فائدې نه یو نقصان خو دا دی چې پدې کې نفرت دی نفرتونه دی فکی تا د افغانستان سره می چوکو اغم مسلمان دی تم مسلمانی مسلمان راو فرض او کار وشو پیدا میلاو شولا مسلمان دی عزت کو کار وشو پیدا میلاو شولا ایس میلاو نش زلوبا دا خیر دی لوبا وکا لوبا با صحابه هم کولا د نبی علیہ السلام دور کې صحابه بلوبا کولا خو هغه بلوبا کولا د جهاد لوبا ځانونه به ټریننګ کول چې سباله په کافر گزار کوم چې صحیح وشته شه په غشو باندې به نه کې وشتلی یو ځل نبی علیہ السلام راوته یو ګروپ یو طرف ته دی یو ګروپ بل طرف ته دی نبی علیہ السلام چراله وتوي ارمو نخې ولې د اسماعیل بچو تاسو پلار مشتون کې نخې ولې او زه دې ډلې سودرېدم نبی علیہ السلام رااله وې زه دې ډلې سودرېدم زبم غشې ولم زبر دې سره مرګري ابل اډاله ودرې د پځې وی جی مونږ لوبه نور نه کو ویولې وای مونږ بستا مقابله کو یو طرف ته محمد رسول الله ولاړې بل طرف ته مونږ یو کې دې نشي بس لوبه پرې کوس نبی علیہ السلام او خیر انسان چلو عزت تاسو د دوانو سم لوبه کوي لوبه خو چې کما د شریعت حدودو کې دانه نه پکه لوبه کې چې جواری ده دا حرامه ده په کرکټ کې جواری ده آغا کرکٹ خو پریدا دلته په زما مسلمانان په خراسان کې کپلانکی وګټه زب دومره روپۍ در کوم کو پلانکی وګټه لته به دومره روپۍ راکې دا حرام دی دا کار دا په لکاو مخلوق دا غیوی لوبه د وجه نه لکاو بلکې دا مرته بیګای عمرګر ویل چې په یو بال باندې شرطونه دي چې دی بال کې چاکا دا او دی کې دا شی دی او دی کې دا شی دی او پاغي باندې هغه د یو بل سره شرطونه دي حال دا دی چې شر دا حرام دی دا ګناه ده څومره خلک په دې ګناه کې مبتلا دي بل طرف ته د میش د وجنه زمنګ استادو منځونه قضا شو څومره منځونه قضا شو یو منځ قضا کېدل تاسو په ځای مال کې حدیث ویلې دی چې د چانه یو د مازیګر منځ قضا شو لکه د مال جان هر څه چې لوټ شي تا اته غنټو کې څومره منځونه قضا کړ زبې هغه خلکو ته ایرانیم چې دیله ټي وی راوړي دي او دا مخلوق یو تراغون کړي دي دی ټي وی ته چې څومره مخلوق راغون دي او د دې ټي وی د وجه نه دی جمعه تعالی نړو دی ټي وی ته پاتې شو دا د ټي وی والا په دې ټول څومره بیلمازه چې دی د دې په ګناه کې وسره د ټي وی والا شریک کوتا دلته ټي وی نه لګولې دا مسلمان بدلته نه ودرېدل دا تا ودرولې دي ستاد وجه نه دا جمعه تعالی نړې ستاد وجه نه مونږونه کم نه کم د جمعه په د مانځه پټین کې خو باندې کا کنه تزانته مسلمان وي دا الله د کرکټو د پاره دنیا ترا لګلې کنه ورکعوا مع الراکعين د قران حکم دی منځو کا د رکوع کوونکو سره رکوع کا خا پدې کې تا هوایی فایرنګونه وکړه هوایی فایرنګ کول دا بازار دی یو اسراف دی یو بازار دی دا بازر دی او بازر گناہی کبیره دا او الله خپل کتاب کې وی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین دا د شیطانانو رونه بل نقصان دی رو رداو کو چې تا هوایی ډزې وکړي د پاکستان د قانون دیم خلاف وکړو د الله د قانون دیم خلاف وکړو دغه ډز لاړې پلانکیزه کې په الک ماشوم ولګېدو پلانکیزه کې په بابا ولګېدو څو کسان ما په خپل ولیدل
چې په دغه باندې رال چې پلانکې بیګا په ډاز باندې ولګېدلو په وایي فایرنګ باندې کرکټ په خوشۍ کې چې کوم خلکو ډزې کولې زما د فرب قسمی دی یو مسلمان وینا د ټول پاکستان نه قیمتي ده تا ته دا پته شته کنز المال کې حدیث دی چې بیت الله ورانېدل دا الله برداشت کوي خود مسلمان وینا نه برداشت کوي زما نبی بیت الله ته مخامخ ودرېږي وای ډیر خوشبودارې ډیر عزتمند دی خو زما د پرب قسمی چې ستانه مؤمن ډیر زیات عزتمند تا ولې د مسلمان وینه تو یکړه دا مسلمان څومره قیمتي تا کم د سیمل قرآن کړی دی کم د هندوانو نه د کشمیر آزاد کړی دی چې ته دومره چوی او ډزې دې شروع کړي او چغې وې ستا د کرکټ ثمره داره ووتله چې هغه تا ته کنځلې کوي تا هغه ته کنځلې کوي هغه ستا بې عزتي کوي ته د هغه بې عزتي کوي هغه مسلمان دی تم مسلمان یې تم دی وطن ته اسلامی ملک وي هغه هغې ته اسلامی ملک وي دې شیونو کې فایده نشته دې شیونو کې نقصان دی لوبه اله جایز ده چې په هغې کې یو څو شرطونه یو دا چې هغې کې به د الله حق نه ضایع کېږي په دې کې حقوق الله پیمالیږي د ټولو نه دا لوی حق مونځ دی مونځونه پکې ونه شو دویم د مور او پلار حق به پکې نه ضایع کېږي مور او پلار هلته ټماټرو ته ضرورت دی هلک څه شوی هغه میش نه ناست دی ستا خواله راځي قلارې چغې ووه قلارې ښېرې کوه هغه ستا خواله نه راځي نن د هغې میش دی هغه ستا خدمت ته تیار نه دی د مور او پلار حق پکې ضایع کېږي دریم دا چې په دغه لوبه کې به عورت ښکاره کېدل نه په دې کې داسې خلک چې هغوی صرف جانګې اچولی پتون یې ښکاري او نبی علیه السلام حدیث دی الفخذ عورتن پتون عورت دی نبی علیه السلام صحابي ته وایي د ژوندي پتون تم قتل ګناه ده د مړي پتون ته قتل هم ګناه نه به د ژوندي پتون ته ګوري نه به د مړي نور کمی بے حیاګانی چې پکې کېږي نارینا زنانا او مخلوط ناست او مخلوط حرکتونه کول هغه خو لا جدا دي دا ټول هغه عملونه چې موږ او تاسو یې کوو او زمونږ په دې لوبه کې دا نقصانات راشي د الله د رضا دپاره د دې شیانو نه ځان وساتئ که لوبه کوئ د ورزش په انداز باندې خیر ده وکئ لوبه وکئ خدا نه چې تا نه پکې مونځ قضا شو دا نه چې د بل مسلمان بې عزتي دې پکې وکړه دا نه چې تا پې شرط یې خوستلی دی شرط چې دې پې کېښوستو دا شی ګناه کبیره شوه ګناه شوه نو د دې شیانو نه لږ ځان وساتو د الله د رضا دپاره مولان په دې مرض اخته دي تبلیغیان په دې مرض اخته دي تبلیغي ولا تهجدو کې دعا کوي چې خدا پاکستان باندې وګټلی که او افغانستان ورته راګزار کړي هی هی رور پرور رارته ضرور بی عزتی پرور باندې کې هغې دپاره تهجد کې چېرته به دې دپاره تهجد کړی وی چې ربه د دې هندوان نه دا کشمیر آزاد کې په موږ باندې ربه دا هندوان موږ ته ذلیله که ربه په دې هندوانو باندې موږ کامیاب به هر حال دا یو څو مختصر خبرې وی الله دې په دې ماله